بچي مې ډېر زیات خفه دي. بچي مې خپل پلار پسې خفه دي. دا ماشوم ډېر زیات خپل پلار یادوي، ټوله شپه ژاړي. دا پسې ډېره ډېره مینه کوله راغله، ډېره مینه یې ورسره وروڼو مړو لیدل. توره ګناه نه سپینه ګناه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپو او کیمرامین را سره یاسر خان دی او ملګری را سره مشتاق خریچن دی. کتونکو د یو غمزپلي دردېدلي پیښې سره یو وارې بیا تاسو ته مخامخ یم. فضلي ودود چې د نن نه 14 ورځې وړاندې د کور نه په یو څو قدمه فاصله کې وویشتلی شو. ناګهاني مرګ او د ټوله علاقه یې داسې وجړقوله. فضلي ودود یو داسې انسان و چې په غم خادی کې د علاقې په سوشل ورک کې په جرګه مرکه کې ځان مې رسو په خپله غریبۍ کې. خو چې کله د هغه وویشتی شو نو د هغه د مرګ اواز چې کوم دی ځنګل کې چې اور بل شي او داسې خور شو په ټول تاثیر تنګي او بیا 400 کې دغه ورځې نه واله تر نن ورځې پورې زموږ په دې قتل باندې نظر و. خو په 14 ورځو کې د 400 پولیس د ټس نه مس نه شو او د 14 ورځې چې موږ غلي مو زموږ د علاقه کې داسې چل چې کله داسې مړو شي نو د خلک راویښ شي نو 2-3-4 هفته بس بیا دفن شي مړی توی شي یا بعضې مشران چې کم دی نو میلو شي. بعضې داسې خلک دي چې هغوی دغه شانتې قتلونه په ټول غواړي. نو د هغې په وجه باندې فضلي ودود چې کم دی نن 14 ورځې پس مونږ بیا ژوندی کوو. د 400 پولیس ته وایو چې دا قاتل زمونږ پکار دی، وصلي قاتل هم پکار دی. دا ماشومان 3 ماشومان تپوس کوي، دا 3 ګلالي ماشومان، دا بوډۍ مور چې د هغې نه پس چې کم دی دا ذهني او څه اوریم نه دا کوروالا چې کومه ده د انصاف غواړي. د دې نن د کیمرې ته راوتل، د کیمرې ته دا خبرې کول د خپل انصاف دپاره، د دې خپلو بچو د انصاف دپاره. دا بچي به تعلیم هم کوي. بهرحال دغه شانتې ډېر خلک یتیمانان شو، ډېر ماشومان یتیمانان شو. زموږ په دې عمل کې دغه بچو ته نه ګوري، خو د علاقه کې داسې سرکرده خلک وي نو هغوی ته مې خواست دی چې اعلان وکړي چې د دوی دا بچي به د دې تعلیم به مونږ کوو او د دې به چې کوم دی نو هر څه مونږ کوو. ډېر افسوسناک مرد دی فضلي ودود یو ډېر ښه سړی. ولې چې زموږ علاقه ده دلته کې یو استاد دی او بل دی دا کلی چې کوم دی نو 12 کوره دي دې ځای کې نو هغوی سره زموږ ډېر ښه تعلق دی. زو راځو دلته کې یو ځای بل ځای میلاویږو، ډېر پرامنه خلکه دی. خو بس یو داسې غم لړلې پیښه پکې راغله چې ټول کلي دا 12 کورونه چې کوم دی نو ولړزول. خورې په دغه ټیم چېرته روانو؟ خپل بچي وختي ساري سکول ته بوتلل، جګ جوړ د کور نه ووتو. ما ته یې ویل سودا مودا شته، ما ورته ویل ورزه شته. بس په تادۍ لاړې خپل کور ته راتلو. موږ د چا سره هېڅ دښمني نه وه، هېڅ خبرې د چا سره نه وه. بس دغه ځای ته چې راورسېدو بس چا ظالمانو ویشتو. 14مه ورځ ده، زموږ هېڅ قاتل پیدا نه شو. انصاف غواړو، قاتل دې ډېر زر پیدا شي. ډېر زیات خفه یي. ما واړه بچي دقه شان پرېښودلي، بچي مې ډېر زیات واړه دي. تا ته چېرته ویلو چې څوک دمکي راکوي یا داسې؟ ما ته هېڅ نه دي ویلي، ما ته هېڅ قسم خبره نه ده کړې، هېڅ بد هم د چا سره نه و، هېڅ غلطه خبرې چاته نه ده کړې. بس خپل میټینګ او سیاست به یې کوو. تربور یا چا سره داسې ګیله شکوه؟ هېڅ هم ما ته چېرته نه دي ویلي، کور کې هېڅ ذکر هم نه دی کړی. 14 ورځو کې چېرته پولیس څوک راغلي تپوس یې نه کړي؟ نه نه نه، هېڅ څوک هم نه دي راغلي. ډېر زیات خفه یي. مړم شو پړم شو چا تپوس هم نه کوي؟ چا تپوس هم ونه کړو چې دوی داسې پاتې شو. په څه خبره مړ شو؟ کتونکو مړ شو پړ شو نو لکه داسې حیران کن خبره ده چې دی کوروالا ده
چې دا وایي چېرې زموږ نه دښمني شته نه راته داسې خبره کړې ده چې څه ګیله شکوه وه نو بل چاته نه به بیا څه تپوس کوو نو داسې څوک داسې قاتلان رالل چې تا دا 3 بچي یتیمانان کول مړه ته وګورې د خدای تعالی بنده بزدل انسانه چې تا دغه ټیم کې دا سوچ نه کوو پرڼا ورځ نښه نښنې مې بجې چې دا ماشومان اسکول ته بوتلی دي واپس راځي او داسې مرګ یې ورپورې پته نه لګي چې چېرته هم درته داسې نه وویلې ولې چې دا خو ډېر هغه انتخابي ظلم یې چې کړي په دې رڼا ورځ یې وژني داسې نه چېرته هم داسې څه ذکر نه دی کړی هېڅ هم نه دي ویلي هېڅ بد هم د چا سره نه و اوس خپل مړی ژوندی خپل د پټي کار به یې کوو چې درته څه وایي بچی مې ډېر زیات خفه دي بچی مې خپل پلار پسې خفه دي دا ماشوم ډېر زیات خپل پلار یادوي ټوله شپه ژاړي دا پسې ډېره ده ډېره مینه کوله راغله ډېره مینه یې ورسره کوله ډېر زیات یو بچي د پلار د سایې نه خو ډېر پلاران هم بیا پیدا شي یا ډېر ترونه پیدا شي ماماګان پیدا شي که نه ولکه چې ګوره څونه مینه ساري دا سکول ته روان کړي دي سکول کې یې پرېښودل واپس راځي او اوس دا بچي چې کوم دی د خپل پلار دپاره د احتجاج او د دې پولیس نه د دې ولس نه اپیل کوي چې راشئ موږ سره ودرېږي او راشئ زموږ د پلار قاتلانو کې زموږ ملګري شي ډېره بده خبره ده ډېره بده خبره د علاقې دپاره چې دا ماشومان چې کوم دی نن په احتجاج دلته کې دي مورې ما بچه په څه کې ویستی شو چا راته بد چاته بد نه دي کړي پورې راپور مې د چاته نشته خدمات یې دې بدې ته ویستی شو او خدای به یې واخلي زما بچي ته هېڅ ګناه نه وه او چا راباندې پورې راپور یې نشته زما بچي په څه کې مړ شو لکه سوال دی که نه نه توره ګناه نه سپینه ګناه نه څه بل څه په دې ملک بیا انصاف څنګه غواړي ځان له به شپارستونه ګوري پولیس له به چې کوم دی نو څوک ګوري چې هغه مړی شوی دی لږ ورشه که نه ګور مې خواره شوه ها بچه موږ باندې چا بده ده ښه بد نشته دی انوسي دا واړه ماشومانان دي بچي څه په دې ملک حکومت نه انصاف غواړو موږ دا زما د پلار نن 18مه ورځ ده چې د هغه قاتل پیدا نه شو دغه موږ حکومت واده کړی چې ستا د پلار قاتل به موږ پیدا کړو اوسه پوره پیدا نه شو موږ سکول ته بوتلو هغه مخې را روان و نیر په غاړه چې ویشتو بچي تاسو خو سکول ته پرېښودی نو تاسو ته بیا څه ټیم پته ولګېده موږ ته بیا پاکه ساعت پته ولګېده زر رالی کور ته موږ ته چا څه نه ویلې او بس پاکه ساعت چې څنګه دا چا ایښتی بس موږ ته سر ویل راځئ کور ته ځو کتونکو دغه څومره سخته لمخه وه چې فضل ودود خپل بچي په سکول کې پرېږدي او دا قاتل او بزدل او زناور انسان په وجه باندې دې تنکو بچو ته دا اطلاع ځي چې راشه پلار خو دې مړ دی دوی بروغ پرېږدي او دلته کې چې راشي نو په کټ کې بیا پروت دي که نه ما پلار خو چاته هېڅ څه نه وویلي هسې بیا زه بس چا ویشتو دغلته صرف موږ نه را روان شو هر څه به یې دلته اخیستل بچي نه چا څه جنګ کړی و نه جګړه کړې وه بس صرف راتلو او بس چا ایښتی دا ټایم کې دله پیسې درکړې بچي 50 روپۍ یې راکړې وې په 150 خو ځان له تا سره به دا ورور ما صرف دا یو ورور نور بل ورور مې ورکوټی دی دا تره بچي و راسه یادېږي د بچي هر څه به یې دلته وړل ماښام هر څه به یې راوړم چې ده به ورته یاد کړو ما له دا نو هغه به ولې راوړو بچي ستاسو نوم دی سدیس بابا څه شو خبرې پکې وکړه بچیان خبرې پلار دې وکړه مړ شو زمونږ بوټي کتونکو دې تنکو بچو لکه دا څنګه لمخه ده که نه مر ښخ دی هغه له خدای پاک د شهادت مر ورکړو موږ ټول به مرو دې دنیا نه به ځو په دې هم یقین دی او په دې هم باور دی
د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی. سوال دا دی چې نه توره ګناه او نه سپینه ګناه. په رڼا ورځ باندې یو سړی راځي او هغه په مین سړک باندې د دې دریو ماشومانو پلار ولي او دغه ټیم کې دا ماشومان په سکول کې پرېږدي او واپس چې کوم دی نو کور ته راځي. د دې بچی دا خبرې دا پړه کې کرښې راکاږي. ولې مونږ دې لږ مینه نه شو ورکولی، پلار مینه نه شو ورکولی. بابا ته چې هم څه وي نو روړل به تره هم نه شي ورکولی هغه مینه، خو تره ښه هم ګوري نو حالات هغه شانتې بیا نه شي. بیا د خلکو وړه کې شکوک او شبهات یاره دا نه ګوري سم او دا واغه. نو یتیم ماشوم چې کوم دی هغه بس هغه دغه شي انګور کونډه شوه. نو دا ټول کور پې را جوړو او دا ټول کور چې کوم دی دغه یو انسان سره بس په خاندان کې په کلي کې یو انسان وي چې هغه پې کنډم شو. زه به بار به د کلي خلکو سره هم خبرې ترې کوو، یو په هغه ځای کې هم خبرې کوو په کوم ځای کې چې ویشترې نو زمونږ سره اوس الله دی دوی له صبر ورکړي. او زما به د علاقې خلکو ته خواست وي چې دا ماشومان چې کوم دی د دوی حفاظت، تحفظ، تعلیم حکومت نه خو تمه کوو نه، ځکه چې حکومت خو په خپلو دونه لانجو کې ګیر دی چې هغوی سره خو د قوم د سره فکر نشته. دلته مې دومره خلک راغونډ کړل، هلته مې دومره خلک راغونډ کړل، دلته مې دومره جلسه وکړه. خیران به شي، په جلسې به وشي، تقریرونه به وشي، دونه خبره به ونه شي چې امن امان څنګه دی، کرپشن څنګه دی، مهنګایي یعنې ګراني څنګه ده، مل څونه قرضدارې شو. اصلي خبرې په ځای پاتې وي. موږ پښتانه بس مامه شمېره ورګډې مو په ډنګ پسې خطا یو، بس یو ډنګ ډنګې دي ته راشي. نظام ته وګوره کوم ځای کې انصاف دی، بغیر پیسو انصاف ملاویږي یا بغیر شپارسه د سره نه ملاویږي. موږ سره اوسېږو کتونکو فضل ودود چې 14 ورځې مخکې د کور نه په 100 قدمه فاصله په مین سړک دروازې څخه قریبا 9:30 بجې ویشتې شوی. تاسو د هغوی د کور والا خبرې واورېدې او ماشومانو خبرو سره زموږ طبیعت بې طبیعته شو. دلته کې به انصاف بس په کومه طریقه به غواړي. بله زه ګونډا ته لاړم، هلته کې پولیس والا وی چې بس 90% موږ کامیاب شو. نن شپږمه ورځ ده، 90% څه شو؟ 10% پرېږده، 90% کې څه شي؟ څه ونه شو. بس خبرې دی او بس روانې څنګه چې حکومت په خبرو روان دغه شانتې بیروکراسي ترې نه هم چلي زده که بس هغوی هم به چې راشي یا تصویرونه وباسي او یا بس ډېره ګرانه ده. رورې را سره ناست دی، خبرې اترې به کوو. ستاسو نوم دی؟ جزما نورالبصر. نورالبصر صاحب د ورور هم څه نوم و؟ فضل ودود. فضل ودود چې کوم دی د څه دښمني وه؟ نه جزمن هېڅ قسمه لانجه جاخه د چا سره نشته دی او هېڅ مسله هم نه وه. دقه ساعت تقریبا 9:30 بجې د واړه بوتلې سکول ته او تقریبا چې څه 10 منټو پاټ بجې باندې ما ته ټلیفون وشو چې لکه دلته کې جګړه وشوله دغه نیت په غاړه باندې ته راشه. زه مو دا کشر مونږ دې کور کې وو، مونږ په موټرسایکل باندې په منډه باندې لاړو چې لاړو لیدیا پروت وو. روړو مړو لیدل توره ګناه نه سپینه ګناه. غم خادیر سے پرا جوړو کنه زمکه مکه خو نه لګېره کړې نجد مګه غیر سره په باندې کې انتقال کړی دی. د تنګي د واوا خانده که نه جسم د تنګي د واوا خانده چې موږ په باندې کې انتقال کړی که په کان مې کې ده غالبا دغه رنګېدل موږ ځمکه خپله ده. موږ د چا هېڅ قسمه ساوا دعوا نشته دی
نه د ځمکې شته نه زموږ د دې روب څه چیړ چاړ څه قصه قطاره وه هېڅ هم نه و تر اوسه څه پیشرفت شو چېرته ورسېد؟ یاره چې دا چې په کومه ورځ باندې وفات شو په هغه ورځ باندې دې قومي جرګې ویوړ ویل چې موږ یې لکه دغه پې کوو دا احتجاج هلته کې مړه وي ستورګیشن واله او چې کوم افسران واله هغوی رالل او هغوی ویل چې لکه دا چې کومه دی موږ به تاسو ته په هفته کې غل در کوو چې اوس که په یو پسې لاړ شو وایي داسې چل دی په بل پسې لاړ شو وایي داسې چل دی موږ اوس که زموږ دا په چا باندې چا کور ته هم ته یو کانډر هم کړی نو دومره موږ ته خو یې وخیاستی که نه چې زموږ د اړو قدر چې زما دا په دې ګناه باندې مړ شه د ګناه یې پته نه لګېږي سوره ګناهونه سپینه ګناه کتونکو دغه شانتې زموږ د جرګو نه بیا ګیله شي که نه په دې بعضې څیزونو باندې هغوی خپل تعلقات جوړ کړي چې سیچو راته خان راته وي خوب وي ډي اس پي سره پکې تعلق جوړ کړي ایم پی اے سره پکې تعلق جوړ کړي ایم این اے سره پکې تعلق جوړ کړي انتظامی سره پکې تعلق جوړ کړي مرخر شي چا باندې تمه کوي زما دیني سې غداري کړې ده چې همدې حکومت د دې سی سپي او د دې ډي سپي او دې سی چو زما دیني سې غداري کړې ده چې دوی ته څه پته ده ما بېګا مغزن په موبایل کې کتل په جهندي کې یو کس نه لاس او خپې غوښ شوي دي او هغه یې په 2 ورځو کې معلوم کړه او زما د روز نه 14مه ورځ نه ما ته غل نه ښیي پوه شولې که ما ته غل نه ښیي ټیک نه نه دی ښیي خو دومره خو دې راته ووایي که نه چې د پلانکي تاسو دا کار کړی دی د ډنګري تاسو دا کار کړی دی نه چا نه تپوس وکړم کوم خواته کې لاړ شو زما روز دا دی اوس هم چې کوم دی د هغه په موټرسایکل کې دا د ساعت ته چې د تنګي ته پوه شو تحصیل ته او د اوس ساعته پورې رانهدل تقریبا څه 12 بجو ته ما ټلیفون وکړم څنګه چل دی ویل موږ لا ناست دي اوس ما زه خپل موټرسایکل نشم راخلاصولی نمبر پلیټ یې کاغذي ګاډی دی هغه راته نه میلاویږي چې د هغه ګاډی روباسمه 14 ورځې په خپل موټرسایکل پسې وکړل 14 ورځې دا انصاف دی د 400 تفتیش نه دی دلته مرګونه په پایلونو کې خرڅېږي داسې تفتیش دی 400 او دا پې زه د کال نه لګیم چغې وامه خو د هغه صاحب لاسونه دومره اوږده دي دغه ټیم کې دا پی ټي آی والا چې راشي که نه وي خان چې کم دی نو وي امریکې دی په امریکې په سترګو کې سترګې واچولې بس صرف دا خبرې چېرته همدا چې چاته انصاف میلاویږي او که نه د انصاف په دې حکومت کې هغه مثالي پولیس ډېره د افسوس خبره ده کتونکو د 400 داسې تفتیش دی چې دې ته زه د 21 په سلام کوم دلته کې په پایلونو کې د پې خرڅ شوي دي دلته کې مشیر ملزم به تاسو پیژنئ یا نه یعنې د ملزمانو مشیر چې هغوی ته مشورې ورکوي چې ته به تې داسې وځې او ته به تې داسې وځې او عدالت کې به دا بیان ورکړې ایس ایچ او یا تفتیشي دلته کې چې کوم دی سی آی او هغه خپل یو کوشش وکړي خو هلته بیا مشیر ملزم لځي مشیر ملزم په 400 کې هر سړی پیژني او ډېره غټه دنده روانه ده یعنې داسې تکړه ډي پي او 400 ته راغلی دی داسې نر او بهادر ډي پي او راغلی چې ژبه یې اردو ده خو هغه هم دغه ځای کې خر شو او هغه ته مې ویلي دي په ته ډېر هم څه وکړې خو چې تفتیش صحیح نه وي که نه موږ بیا په عدالت او وکیل باندې الزام لګو فضلې ودود لاړه بس وینه توی شو خلکو پې څو ورځې سیاست هم وکړو برې ته هم پې ته وکړه چوکونه ته هم پې ووتل چې موږ خو دام کو داسې ډېر مړي په دې شمالي اشنغر کې لاړل ډېر خر شو په ډېرو باندې خپلې پېژنګلو شو مونږ خو پې چپ نه شو پاتې کېدی دا زموږ علاقه ده زموږ سیمه ده نن په فضل ودود د سبا په ماد هم دغه شانتې وي چې اویشته بس لاړ تګ دی دې دنیا نه کتونکو هغه ځای هم درته ښایو چې تاسو په خپله فیصلو کې زموږ سره اوسئ کتونکو په فضل ودود باندې چې څنګه موږ خبرې وکړې د هغوی د کوروالا سره مور سره رور سره فضل ودود دا اریچن روډ د مین چوک نه چې کوم دی نو په دې را روان دی دې ځای ته چې را رسېدلی دی نو دا قاتل به پسې د شا نه چې کوم دی په موټر سایکل را روان دی او په دې ځای کې ولي هم په دې ځای کې را پرېوته او چې په دې ځای کې را پرېوته نو هغه رور یې چې راغی نو په دې ځای مړ پروت اوس دا قاتل
په موټر سایکل دی شاته ورپسې دی دلته ولي دې ځای ته چې موږ لاړ شو نو دې ځای کې دا ماجر چې کوم دی نو اوسېږي ډېر د لرې لرې ځي نو بس ماجر دي که نه دا ټول علاقه چې کومه ده یاره په سوونو خاندانونه دې ځای کې داري پراته دي نو پولیس پکې اوس هغوی اوچتۍ روچتۍ خو لا اصل پته نه ده لګېدلې نو دې کې خو یو د علاقې د خلکو هم تعاون پکار دی چې داسې مشکوک خلکه یا داسې په نظره تیر شوي وي دا به ضرور چا لیدلي وي په دې ځای باندې نو هغه هم دې د پولیس سره تعاون وکړي ځکه چې پولیس سره ډار نه دی لګېدلی د خاندان تعاون دا هم ډېر زیات ضروري دی د علاقې د خلکو تعاون دا هم ډېر زیات ضروري دی او داسې مشکوک خلک چې تاسو چېرته وینئ نه تعاون نه بغیر نه کېږي او په دې موقع باندې زه میا طاهر صاحب چې کوم دی چې دلته جرګې مشر دی نو د هغه پکې مننه په دې کومه چې د دې علاقې دپاره یو ډېر مخلص انسان چې په داسې قسمه شخړو پیښو کې راپاسي خو بیا هم ترې غوښتنه کومه چې لږ کار تیز کا تر اوسه پته ونه لګېدله بل بې ګناه پکې نه دي راګیرول پکار بلکل تفتیش پکار دی قام له ولس له خاندان له د پولیس سره تعاون پکار دی او دا داسې روډ دی که نه چې دا ګاډي پیزي راځي مین روډ دی په دا ټیم به ډېر داسې تلي هغوی به لیدلي وي دا کس به هم پېژندلي وي زه هغې خلکو ته وایم چې پولیس سره تعاون وکړې ځان له غاړه مه بندوې او خو بیا هم وایي چې یاره په پولیس اعتبار دی شو کولی زما په دې ویډیو نمبر وي ما ته میسج وکړه چې یاره دا پلانکي دی چې زه پولیس ته ویم چې دا پلانکي وجلی دی او دغه سړی دی او دغه ګیر کا نو بې ګناه خلک او پکې هم نه دل کېږي او اصلي قاتل ته به چې کوم دی نو رسایي خو شي خو زه یو ګیله کومه چې دا داسې روډ دی چې په دې باندې ښه رش دی دلته کې خلک لامبي دی ځای کې اخیستې دي 9 بجو کې دا واقعه 9 بجو کې دا واقعه کېږي په دې موټر سایکل چلیږي مخامخ چې کوم دی نو دا خلک هم ډز ډوز ویني سړی ځي ویشتل کوي خلک زړور شوي دي ډز کوونکي ډېر زیات زړور شوي دي ډېره مننه خوشحاله اوسئ الله دې د خاندان له صبر وکړي الله دې کي چې پولیس زر تر زره دې کې کامیاب شي خو ولې به کامیابېږي چې پولیس دې کار ته کار ووایي او د 400 تفتیش نظام نه خو مطمئن نه یو الله دې دا تفتیش هم ټیک کړي ډېره مننه